عرفات په میدان کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات فضایل بیان کړي دي چې د عرفات په میدان کې دعاګانې قبلېږي. د عرفات په میدان کې کومه دعا پکار ده؟ نو دا دعا زه ویمه چې دا دعا ما لیکلې د ځان سره چې د عرفات په میدان کې حاجیان صاحبان دا دعاګانې زده کړي، ځان سره یې ولیکي او دا دعاګانې کوي. هغه دعا دا ده: اللهم انی اسألک من خیر ما سألک به نبیک صلی الله علیه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دا دعاګانې دا حدیثو کې راغلي دي چې دا عرفات په میدان باندې خاص کر دا قرآني دعاګانې وکي. زه ترجمه کوم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم. اے الله څومره ښکلې دعا ده، څومره مزیداره دعا ده. اے الله زه ستانه غواړم غوره هغه څه چې ستانه ستا پیغمبر غوښتلی دي، ستا پیغمبر چې کوم خیر غوښتلی دی الله زه یې درنه غواړم. دویم: واعوذ بک من شر ما استعاذ به نبیک صلی الله علیه وسلم. ای الله زه پناه د هغې شر نه غواړم د کم شر نه چې پناه ستا پیغمبر غوښتلی وه. او بیا بله دعا د خپل ګناهونو دپاره ده: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای الله موږ ډېر کمزوري یو، موږ ظلم په ځان کړی دی، که تا موږ ونه بخلو رحم دې راباندې ونه کړو الله موږ به ډېر تاواني شو. او بیا بله دعا د خپل استقامت دپاره ده: رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا. ای الله ما او زما بچي زما خاندان الله د مونځ پابند وګرځوه، الله زموږ د دعا قبول کا. او ربنا اغفر لي ولوالدي د مور و پلار دپاره دعا ده: الله ما مو بخه زما مور و پلار، وللمؤمنین عام مسلمانان یوم یقوم الحساب د قیامت په ورځ باندې چې کله حساب ته خلک ودرېږي، یقوم الناس الحساب، حساب کتاب ودرېږي، الله تعالی په دې ورځ باندې زما د مور و پلار مغفرت نصیب کړه، د ټول دنیا د مسلمانانو زما مغفرت نصیب کا. او بیا مور و پلار ته دعا ده: رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ای الله زما په مور و پلار داسې رحم وکړه څنګه چې په ما رحم کړو کله چې زه ماشوم وم. او ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. دا ټول امت ته دعا دی الله تعالی زمونږ مغفرت نصیب کا او هغه ورونو زمونږ مغفرت نصیب کا چې زمونږ نه مخکې په ایمان تیر شوي دي، صحابه، تابعین، د پیغمبران، صالحین، ټول کم خلک چې وفات شوي دي د مسلمانان. او ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الله تعالی زمونږ په زړه کې د مسلمانانو دپاره کینه او بغض مه پیدا کوه. ربنا انک رؤوف رحیم. الله ته شفقت کوونکی، رحم کوونکی. او ربنا انک انت السمیع العلیم. الله ته اورېدونکی او ته پوهې. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الله زمونږ توبه قبول کړه، رحم ربانې وکړه، ته بار بار توبه قبلونکی او همیشه مهربانې. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. الله طاقت ته ورکوې د نیکۍ، د ګناه نه خلک ته اړوې الله تعالی، اوچت ذات دی او لوی ذات دی. دا دعاګانې نبي علیه صلات وسلام کړي دي. او دې دعا سره دا خبره یاده کړه نبي علیه صلات وسلام فرمایي: یغفر للحاج ولمن یستغفر له الحاج. چې نبي علیه صلات وسلام کله د عرفات نه راکوزېدو نو صحابه ودرېږئ تاسو وایي الله رب العالمین د ټول حقوق معاف کړل حاجیانو صاحبانو ته د عرفات د ورځې په دعاګانو باندې. نبي علیه السلام ټول ورځ دعاګانې کړې وي، څومره خوږې دعاګانې دي. لہذا موږ ته هم پکې دعاګانې کوئ، ځان لم کوئ. دا ورځ د دعاګانو ده. په دې وجه باندې خو د عرفات په ورځ باندې د عرفې په ورځ د حاجي دپاره روژه نیول مکروه دي، ځکه دا به کې بیا هغه ځای کې عبادت نشي کولی، نو دا به دعاګانې به غواړي.